کرو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سورة الفاتحة سورة العالم. یہ سورت کی نمک کے رب العالمین دعوت ذکر کرا الحمدللہ سے اور بید آغازامی پر دلیل بیان کر جو دلیل رب العالمین دویم دلیل ذکر شو الرحمن الرحیم. دلته وس اصل کې دریم دلیل ذکر کیږي مالک یوم الدین الوهیت او دانګي شکر او حمد د الله لپاره ذکر چې الله مالک د ورځ د جزا دی مالک یوم الدین. دا اصل کې دریم دلیل د الله ذکر کوي. د مالک یوم الدین په دې کې اصل کې یو څو قرتون راغلي دي. یو قرت خو مالک دی لکه فاعل وزن دی. دارنګې بل قرت په دې کې راغلی ملیک. ملیک چې کوم نه وزن د فاعل دی. بل قرت په دې کې راغلی ملک په کسرې د عین سره ملک. بل قرت چې کوم نه ملکون علی په سکون د عین سره ملکون. خو عام په دې کې په دې مقام کې دوه قرته مشهور دي، یو مالک دی او بل ملک دی. دا مالک مجرور دی یا خو صفت دی نه مخکې لپس د الله لپاره صفت واقع شوی دی. لکه څنګه چې مخکې رب العالمین او الرحمن الرحیم دا صفاتو دا هم صفت دی. ولیکن د دې په صفتیت باندې هغه مشهور اعتراض دی. لفظ د الله معرفه دی، دارنګې مالک یوم الدین دا خو اضافت لفظي دی، تعریف نه پیدا کوي. تعریف ځکه نه پیدا کوي چې دا مستقبل په معنا سره دی، ځکه قیامت ورځ وروسته راځي، په زمانه استقبالي کې را روانه ده. دا اضافت معنوي نه شو، پکې اضافت لفظي شو. وګوره په دې کې یو جوابدار دی چې دا جواب علوسی رحم الله په خپل تفسیر رول معنی کې ذکر کړی چې دا مالکیت د اصل کې صفت مستمره د رب العالمین نه، صفت مستمره. الله په دنیا کې همیشه لپاره مالک دی او په آخرت کې به همیشه لپاره مالک. د دې مشابهت دغه فعل سره ختم شو. که فعل کې چې کوم دی حدوث او تجددي، د اضافت لفظي ختم شو، په اضافت معنوي سره بدل شو. دویم جواب په دې مقام کې ابو حیان ذکر کړی په وحی محیط کې. اصل جوابدار ہے ګوره چې کله صفت معرفه نو هلته بیا اضافت حقیقي وي. دا مالک یوم الدین دا خو صفت مختصه د رب العالمین دی، دا خو بل چا صفت نشي کېدی. دا صفت معرفه شو، ځکه دا صفت خاص دی پر رب العالمین پورې. راغې د وینه په ظاهر کې خدای اضافت لفظي ښکاري، لیکن په حقیقت کې دا اضافت معنوي شو. د دې صفتیت د ماقبل لپاره صحیح شو. بعضی فرمایي چې مالک یوم الدین دا مجرور دی نه مخکې د لفظ د الله نه بدل واقع شوی دی، ولیکن په دې توجیه باندې ابو حیان رد کړی. بعضی فرمایي چې دا منصوب دی مالک یوم الدین، څوک ته عنی فعل مقدر رو باسي. بعضی فرمایي چې حال دی، او بعضی فرمایي چې د اصل کې اردین دا حذف ته یا مالک یوم الدین منادا مضاف را. دارنګې دا په رفع سره هم لوستلی شوی مالک یوم الدین، مرفوع هم لوستلی شوی.
په دې مقام کې اصل کې مبتدا حذف ته معنا هو مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. بعضې فرمایي چې دا اصل کې خبر دی نه مخکې الرحمن الرحیم دپاره، ځکه رحمان او رحیم بعضو خلکو دا مرفوع لوستلي دي، دا ولا خبر شو. ولیکن اول قول راجح دی چې مالک یوم الدین د مخکې دپاره صفت دی د لفظ د الله لپاره، خو دا اضافت معنوي دی، لفظي اضافت نه دی. بیا ګوره د رب العالمین او د الرحمن الرحیم نه وروسته مالک یوم الدین ذکر کو. په دې کې دې خبرې ته اشاره ده لکه څنګه چې رب العالمین تصرف کوي په دنیا کې، د عالم تربیت کوي، په آخرت کې تصرف کوونکی رب العالمین دی، هلته هم د چا اختیار نه چلیږي. فرمایي مالک یوم الدین. نو دې ته اصل کې ویلی کېږي تعمیم. دنیا عرب هم دی د مخلوقاتو او په آخرت کې هم مالک دی. بیا دې باندې سوال ده چې د مالک اضافت یوم الدین ته صحیح نه دی. وجه دا ده چې مالک هله د یو شي دپاره مالک جوړېږي چې کله هغه شی موجود وي، او الله چې قیامت خو وروسته به راځي، قیامت خو وس موجود نه دی که نه. مالک هر یو انسان د یو شي دپاره مالک ګرځېدلی شي چې هغه شی موجود یا مملوک، نو قیامت خو وروسته راځي. اضافت د مالک یوم الدین ته څنګه وکړو؟ یوم الدین ته هغې نه جواب دا ده چې ګوره د قیامت ورځ دا محققه ده، بالکل یقیني ده، لکه اوس چې موجود فی الحال. هغې د وجې اضافت د مالک یوم الدین ته وکړو. بیا مخکې ذکر شو چې په دې مقام کې مشهور قرتونه دوه دي، یو مالک دی یو بل ملک دی. بیا د مالک او ملک په منځ کې فرقونه علماو ذکر کړي دي. یو قول دا چې د مالک او ملک په منځ کې فرق نشته، چا قول کړی په ترادف باندې. دویم قول دا چې نه د مالک او ملک په منځ کې فرقونه شته، هغه فرقونه دا دي. اول قول دا چې ګوره مالک مالکیتو دا خلکو ته هم شامل دی او نور شیدون ته هم شامل دی. مالک هغه چاته هم ویلی کېږي چې په خلکو باندې بادشاهي کوي او په نورو شیدونو باندې هم کوي. انسانان ته او غیر انسانان ټول ته مالک شامل دی. نو مالک د ملکیت نه ارجاح شو، او ملکیت اصل کې ویلی کېږي په خلکو باندې بادشاهي کول، او پیریان هم کله کله شاملېږي. په مالکیت کې ډېر تعمیم دی د ملکیت نه. په دې مقام کې الله مالک ذکر کو. دویم فرق دا دی چې د مالک چې په کوم څه باندې ملکیت راغلی هغې ته مملوک ویلی کېږي، او د مالک دپاره اختیار عامه دی. نو هر کله چې د مالک دپاره اختیار عامه شو، دا د هغې خپل مملوک د خرڅولو طاقت لري، هغې د خرڅولو هم طاقت لري چې هغه خپل مملوک خرڅ کړي، او دارنګه یې چا په اجاره باندې ورکړي، خلاف د ملک باندې. د ملک دا طاقت نشي چې خپل رعیت خرڅ کړي، یې بل چا په اجرت باندې ورکړي، په چا باندې ور خرڅ کړي. د ملک دا طاقت نشته. د مالک شته لیکن د ملک نشته. دریم فرق پکې دا دی چې مملوک دا طاقت نه لري چې خپل مالک معزول کړي، د بادشاهۍ نه لرې کړي، په خلاف د ملک باندې. ځکه وایي د رعیت دپاره جایز دي چې هغه ملیکو هغه د بادشاهۍ نه چې کوم دی لرې کړي، کله چې اسباب د لرې کول موجود شي. دنیا د عام بادشاهان دي، ته مالک نشي ویلی، دا صرف ملک دی.
څلورم فرق چې الله ذکر کړی دی په مملوک باندې د خپل مالک خدمت واجب دی په مملوک باندې خو په خلاف د رعیت باندې چې رعیت د ملک دپاره هغوی باندې د خپل ملک خدمت واجب نه دی پنځم فرق پکې دا دی چې ګوره غلام یو کار نشي کولی عبد یو کار نشي کولی بغیر د اذن د مالک نه بلکې دا تصرفات نه محجور وبني په خلاف د رعیت باندې د رعیت لپاره دا جایز ده چې هغه بغیر د اذن د ملک نه څه کارونه وکړي په خپل اختیار باندې دا پکې بل فرق شو او شپږم فرق دا چې ګوره مملوک د خپل مالک نه د طعام او د شراب او د جامې توقع لري د تربیت او د رحمت او د رافت او چې ملک ته هم د هغه نصیب د عدل او د سیاست توقع چې داسې کار وچلوي نو روټۍ ځان خپله پیدا کوي اوبه خپلې پیدا کوي او ملک صرف هغې ته وایي چې صرف ظاهري بادشاهي کوي په خلکو چې زه بادشاه یم دې ته ملک ویلی کېږي لکه دې زمانې بادشاهان شو که چا له څه ورکړه نوم یې د بادشاهي اووم فرق دا چې ګوره په مالک کې الف زیات دی مالک او دا په ملک کې نشته دی د مالک په ویلو باندې په دې یو هر پاڼې ته لس نیکۍ زیاتې میلاویږي او په ملک کې غلس نیکۍ چې کم نه کمیږي وایي د هغې د وجې نه مالک د ملک نه ارجح شو او بیا مالک ماخوذ د ملک نه دی ملک او بل ملک ته نو ملک چې کوم نه ماخوذ د ملک نه مالک ماخوذ د ملک نه او ملک ماخوذ د ملک نه دی دا پکې فرق دی بل فرق پکې دا دی دې په اصل کې اختلاف دی بیا د مالک معنی په دې مقام کې سره د مالک معنی په دې مقام کې دا مالک هغه ذات دی چې هغوی دپاره اختیار مطلقه دی کامل اختیار دی بیضاوی رحم الله ذکر کړي مالک څه معنا هو المتصرف فی الاعیان المملوکه کیف یشاء هغه ذات دی چې تصرف کوي په خپل مخلوقاتو کې څنګه چې غواړي بغوی ذکر کړي دی مالک څه معنا القادر على اختراع الاعیان من العدم الى الوجود هغه ذات چې قادر دی په دې خبره باندې چې ګوره مخلوقات د عدم نه وجود ته رایسي دا صفت خو صرف د رب العالمین دی د بندگان په طاقت کې خدا نشته نو مالک په حقیقت کې رب العالمین دی حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه نوم ډېر بیکار او خراب نوم دی چې یو سړي ته ملک الاملاک ویلی شي ملک الاملاک د بادشاهانو بادشاه ولا مالک الا الله مالک خو صرف رب العالمین دی حقیقتا مالک رب العالمین دی حقیقتا د دې د وجې نه د محققینو قول دا دی چې مالک د دې اطلاق صرف په رب العالمین باندې کېږي دا د محققینو قول دی مالک یوم الدین اختیارمن واقدار د ورځې د جزا دی د یوم الدین تخصیص یې وکړو هغې وجه دا ده الله چې الله خو مالک د دنیا هم دی د قیامت تخصیص یې ولې وکړو هغې دپاره وجوهات دي اول وجه دا ده چې په دنیا کې څه نه څه بادشاهان د خلکو شته دی هر سړی د بادشاه یم خو لیکن په آخرت کې وایي دا ټول شیدونه ختم شي هلته به غونډ خلک چپ الله ته ولاړي د الله د عزت نه ما سوا څوک خبرې هم نشي کولی پاتې راځه چې سړی زه بادشاه یم الملک یومئذ الحق للرحمن الله فرمایي بادشاهي په دغه ورځ باندې دا به حق وي د رحمان ذات دپاره به وي بل وجه دا ده په قیامت کې به خلکو ته د الله د مالکیت صفت معلوم شي
په دنیا کې خو بادشاهان دي متکبرین الله نه مني، خو لیکن کله چې رب العالمین وایي اخرت چې کوم نه وایي د الله مالکیت په ته معلوم نشي. او بل وجه دا چې اصل کې د دنیا ملکیت خو مخکې الله بیان کو کنه رب العالمین، د دنیا ملکیت خو الله مخکې ذکر کو، دلته وس الله د آخرت ملکیت ذکر کوي. دنیا او آخرت دا دوه زوجین دي، هر شی الله جوړه پیدا کړل دی، مخکې د دنیا ملکیت او د آخرت ملکیت الله ذکر کوي. مالک یوم الدین. بیا په دې آیات کې رد دی په معتزله باندې. معتزله مسلک دار چې کوم شی د بنده لپاره پیدمن دی هغه په الله باندې لازم دی، اصلح للعبد په الله باندې لازم دی. چې په کوم شي کې د بنده پیدا نو هغه به الله بنده ته خامخا ورکوي، په دا په الله لازم دی. وګوره په دې مالک یوم الدین کې په دې مذهب باندې الله تعالی رد وکړو. څنګه رد وکړو؟ چې دا خبره خود الله د مالکیت سره منافات ساتي، د مالکیت سره، ځکه مالک خو هغه ته چې هغه سره پوره اختیاري، چې د الله سره پوره اختیار شنو په الله باندې لزوم څنګه شو؟ دا غیر وجه نه په هغوی باندې چې کوم نه رد شو. دارنګې بعضې مشرکان د هندو په هغوی باندې هم رد شو. هغوی دا خبره ذکر کړله چې ګوره الله به هر انسان ته هغه د عمل پوره بدله ورکوي، او د الله دپاره دا جایز نه دی چې والعیاذ بالله الله مجرم ته معافي وکړي، مجرم له به خامخا سزا ورکوي. په الله باندې دا خبره لازمه کړې ده. نو په هغوی باندې هم رد شو چې ګوره الله به ډېر مجرمان ته چې کله معافي وکړي، ګناهګاران به معاف کړي. دا د الله د مالکیت تقاضا ده چې خلکو ته معافي وکړي، او په الله باندې یو څیز لازم کول دا خو د مالکیت معنی نه شوه. دارنګې په دې جمله کې رد شو په نسوارو باندې، ځکه نسوارو د دې خبرې معتقد دي چې عدل او انصاف په الله باندې واجب دی، په الله لازم ده چې عدل او انصاف وکړي. صحیح شو، الله خو ظلم نه کوي، عدل انصاف خو الله کوي، ظلم خو د الله نه منتفي دی، الله ظلم نه کوي په بندګانو. خو دا لزوم په الله باندې صحیح نه دی، دا لزوم. دا حالانکې دوی چې کومه خبر دا ټولې خبرې د مالکیت نصري خلاف دي. نو پر ټولو خبرو باندې چې کوم دی رد شو، پر ټولو باطلو عقیدو باندې. مخکې موږ ویلو په دې صورت کې په ټولو فرق باطلو باندې رد دی، او په ټولو خرابو عقایدو باندې رد دی. او بیا مالک په دې ملکیت کې شدت معنی ده، او په دې کې د تړلو او د مثبتولو معنی ده. بیا مالک په قرآن کریم کې 3 کړه ذکر شوی، 3 ځله. او بل په ابتدا وپېژنه چې ګوره ملکیت د الله لپاره ذکر دی، خو لیکن په 2 طریقو سره په قرآن کریم کې په 2 طریقو سره ملکیت ذکر دی. اول په طریقې د اثبات باندې، په طریقې د اثبات، او دا په ډیرو آیاتونو کې ذکر شوی دی. ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدیر. خاص د الله لپاره ملکیت د اسمانونو د ځمکې دی، الله په هر شي باندې قدرت لرونکی دی. دا په طریقې د اثبات باندې ذکر شو. قل من بیدی ملکوت کل شیء، د چا په لاس کې بادشاهي د هر چیز ده، دا هم په طریقې د اثبات باندې ذکر شو. دویم په طریقې د نفي باندې ذکر کیږي د غیر الله نه، په طریقې د نفي باندې. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. وې پیغمبر ازو مالک نه هم د خپل نفس د فارره نفع او نه ضرر، د الله د نبی ملکیت نه پیښو. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. دارنګ ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاة ولا نشورا. دوی مالکان نه دي د خپل نفسونو لپاره ضرر نه د نفع، دوی مالکان نه دي د مرګ او نه د ژوند او نه د دوباره را پاسولو. په ډېر آیتونو کې
نفي ملکیت د غیر الله نه شوی ده. ملکیت په قرآن کریم کې په دوو طریقو سره الله ثابت کړی دی. مالک یوم الدین، یوم الدین لفظ د یوم په قرآن کریم کې 415 کرته استعمال ہے، 475 او لفظ د دین په قرآن کریم کې یو کم 40 کرته ذکر شوی دی، یو کم 40 کرته. یوم څه ته ویل کېږي؟ یوم په عرب کې اصل کې عبارت دی د دې نه چې نور راوخیږي او بیا نور پرېوځي. د نور د راختو د پرېوتو په منځ کې چې دا څومره ټیم دی ته ورځ ویل کېږي، خو دا عربي ورځ ده. په عرب کې چې یو انسان چې ما سره کار وکړه یوه ورځ، چې نور راوخیږي د هغې نه خوا کار شروع کېږي. او په اصطلاح د شریعت کې یوم څه ته ویل کېږي؟ چې کله صبح صادق راوخیږي، صبح صادق د راختو نه وروسته تر پرېوتو د نوره پورې دا یوم دی. او اطلاق په مطلق وخت باندې هم کېږي، په مطلق وخت باندې، مطلق وخت دې ته یوم ویل کېږي. دلته دا دریم معنی مراد ده، مطلق وخت. او د قیامت ورځ به څومره وي چې کله دویمه نفخه وشي، دویمه شپېلۍ ووالی شي، نو د هغې وخت نه به دا ورځ شروع کېږي چې کله جنتیان جنت ته داخل شي او جهنمیان جهنم ته داخل شي. تر هغه ټیم پورې به دا ورځ دا اوږده ورځ ده، مطلق وخت. په دې مقام کې دریم معنی مراد ده، مالک یوم الدین. ګوره الله په دنیا کې بعضې ګناهګارانو ته سزا ورکوي، خو د آخرت تخصیص الله وکړو د ورځ د جزا. هغې وجه اصل کې دا ده چې د دنیا په سزا کې تخفیف وي، سپکوالی په نسبت د سزا د آخرت سره. ولعذاب الآخرة اشق، د آخرت عذاب ډېر سخت دی په نسبت د دنیا باندې. دویم په دنیا کې انسان ته سزا هم میلاویږي، ولیکن د هغې سره سره انسان باندې انعامات هم کېږي، دواړه انسان ته میلاویږي. او هر چې آخرت سزا د خالص سزا ده، پای کې انعام نه وي، ځکه خو الله هغه ته سخته سزا چې کم دی ویلې ده. د دې وجې نه د مالک اضافت یوم الدین ته چې کم دی وکړو. جزا په دنیا کې میلاویږي خلکو ته، لیکن نعمتونه آخرت کې به خالص سزا وي. مصداقات د دین په قرآن کریم کې سری د دین اطلاق په کوم څیز باندې کېږي؟ یو خو دین د حساب معنی ورکوي، حساب او جزا. ان الدین لواقع، یقینا سزا خامخا واقع کېدونکې ده. حساب به خامخا واقع کېږي، حساب او جزا. سورۃ الذاریات کې راغلي 6 نمبر آیات. دویم د عقیدې معنی ورکوي، عقیده لا اکراه فی الدین. هلته د عقیدې معنی سورۃ البقره 255. دریم دین د شریعت معنی ورکوي، شریعت. ان الدین عند الله الاسلام، سورۃ آل عمران 19 نمبر آیات. بل دین چې کوم دی د غلبې معنی ورکوي، غلبه، دین د غلبې معنی ورکوي. فلولا ان کنتم غیر مدینین، من فلولا ان کنتم غیر مغلوبین، سورۃ الواقعہ 86 نمبر آیات. بل دین اصل کی رتوعات معنی ورکوي، ولا یدینون دین الحق. سورۃ توبہ 29 نمبر آیات. بل دین د قانونی ملکی معنی ورکوي، یو قانونی ایتم دین ویل کېږي په ملک، قانونی ملکی. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، سورۃ یوسف تقریباً 76 نمبر آیات. بل حد شرعی تم ویل کېږي،
حد شرعي هغه تم دین ویل کیږي. ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله. الله په حد کې تاسو شفقت راوندنی سي پر دوانو باندې حد ورکړي. سورۃ نور 2 نمبر آیات. بل عبادت معنی ورکه عبادت. فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص. سورۃ الزمر 2 نمبر آیات. او نام دین چې کوم د دعا معنی ورکه دعا. فدعوا الله مخلصین له الدين. تاسو خالص کوون کې د الله لپاره په دعا کې چې کوم نه اخلاص کوئ. سورۃ مومن ولسم نمبر آیات. په دې مقام کې د دین مراد جزا ده. الله اختیارمند او رضی د جزا ده. دین جزا ته ویل کی. بل فائدہ د دین او جزا مینس کې فرق شته کړه. دین او جزا مینس کې څه فرق ده؟ یو قول الله چې دین او جزا مینس کې فرق نشته. یو قول الله. دویم قول الله چې دین او جزا مینس کې فرق ده. څه فرق ده؟ فرق پکې دار. دین ته ویل کېږي ما کان بقدر فعل المجازه، چې داوی په قدر د فعل د هغه انسان چې هغه ته جزا ورکولی شي. ما کان بقدر فعل المجازه. څومره انسان جرم کړي هغه موافق انسان ته سزا ورکولی شي د دین ویل کېږي. والجزاء اعم. جزا چې کوم دی عامه ده. جزا عامه ده که کوم یو کړی رہی. الله پر مقام کې دین ذکر کو سمانا کافرانو الله ظلم نه کوي یا په عام ګناګارانو باندې څومره چې دوی ګناونه کړي دغه موافق په چې کوم نه دوی ته سزا ملاوي. دا معنا دین ذکر کو جزای ذکر نه کوي. دغه مقام کې الله وی مالک یوم الدین. د څه ونه چې مالک یوم القیامه یوم القیامت ذکر نه کو بلکې یوم الدین ذکر کو. هغه لپاره یو وجه دار چې د فواصل د آیاتونو برابر شي. فواصل رب العالمین الدین اخر یې ګور نون راغی فاصله برابر شو. بل پر مقام کې الله دین ذکر کوي قیامت نه ذکر کوي. ته پاره ترجیح عموم ته ترجیحا للعموم. ځکه دین د جزا په معنی سره د قیامت ټول احوال ته شاملېږي. د قیامت څومره احوال دي چې کله انسان راپاسي تر اخره پورې چې دغه څه انتها نشته. جنت جهنم همیشه وي. دې ټول ته دین ویل کېږي. دین جزا او ورته یوم القیامت ته. یوم القیامت خو دا مفهوم نه معلومېدو. یا که یوم القیامت خو دې ته ویل کېږي چې کله دویمه نفخه وویلی شي او جنتیان جنت ته لاړ شي جهنمیان جهنم ته لاړ شي. ورځ د قیامت به ختمه شي خو او یوم الدین او یوم الجزا نه ده ختمه شوې. جزاګانې به شروع کېږي بیا اخوا. مؤمنان ته یو شان بدله کافران ته بل شان بدله. د هغې دنیا الله په دې کې یوم الدین ذکر کړو یوم القیامه ذکر نه کړو. هغې وجه اصل کې دا ده. بیا ګوره دې پیدې ته وګوره چې د مخکې د الله صفات ذکر کېدل. رب العالمین الرحمن الرحیم. دا هغه صفاتو اختتامي په څه سره وکړو؟ په مالک یوم الدین سره وکړو. دې سره خو د الله صفات اوس ختمېږي نه په دې ځای کې کوم صفات چې الله ذکر کول. دا هغې اختتام وشو په مالک یوم الدین باندې. په دې وجه سره په دې کې اصل کې اشاره د اعادې ته او ابدا ته. یو ابدا ده بل اعاده ده. ابدا باندې یو شی شروع کول. اعاده باندې د شي واپسي. نو پر رب العالمین کې اصل کې ابدا ته اشاره و د انسان ابتدا ده. الله انسان پیدا کی هغه تربیت کوي بیا به ختم شي دوباره به هغه اعاده وکړي بیا به واپس کی مالک یوم الدین. كيف تكبرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. لکه دغه ذکر ذکر شوی سورة البقره د سورة الفاتحه تفصیل لګا.
په صورت کې ما الله ابدا او اعاده ذکر کړی دا دلته ابدا او اعاده ذکر شو په دې منځ صفاتو کې هغه د وجنه د اختتام په چا سره په دې صفات سره بل وجه سره کې دا چې په دې کې اشاره د دې خبره ده چې حمد د الله لپاره ده یو خو د الله ذات تقاضا د حمد کوي چې د الله د ذات د وجنه د الله حمد ویل شي د ذات د وجنه بل د حمد د الله لپاره ثابت دي د صفاتو د وجنه او د الله ډېر صفات د کمال دي او د ټول صفات د کمال د فار اصل کې د درې دا رب رحمان او رحیم او دارنګي مالک دا خلاصه ده دا ټول صفات د پر خلاصه ده څنګه خلاصه ده غدا سره شیخ الاسلام رحم الله ذکر کړي مدارج السالکین کې چې صفات د جلال د خایس د لوی او صفات د جمال دا خاص دي په لفظ د الله پورې په لفظ د الله کوم دغه معنی ده او دانګي صفات د فعل د کولو د قدرت او د تفرد په ضرر او بنفع باندې چې الله ضرر او نفع باندې متفرد ده ورکړه او منع کول او خپل مشیت ناپیس کول او کمال قوت دا ټول چې کم دینو په لفظ ضرب پورې خاص دي دا د ټول صفاتو د لپاره خلاصه او مجمل لفظ ضرب ده او صفات د احسان او دانګي د جود د سخا او د رافت او د لطف دا په لفظ د الرحمن کې راجمع شوي دي او دا رحیم دوباره بیا ذکر کو الرحمن الرحیم مخکې فرق ذکر شو رحمان اغزاد ته چې رحمت دغه صفت ده رحیم اغزاد ته چې رحم کوونکی په خپل بندگانو باندې آرام بندگان ته رسي او صفات د عدل او صفات د قبض او د بسط پراخه کول تنگول پورته کول خطه کول ور کول منع کول عزت ور کول ذلت ور کول قهر غلبه دا ټول په لفظ د مالک کې چې کوم دی راګیر دي هغه د وجنه دا درې صفات په مقام کې ذکر کړه او د الله اسم ذاتی راوړو د رب العالمین چې څومره صفات دي دا ټول صفات د پردا صفات خلاصه را ماخذ یو اصل دی تخصیص ذکر وکړو مالک یوم الدین یوم الدین د قیامت د نومونه یو نوم دی د قیامت د پر ډیر نومونه قران کریم کې ذکر شوی یو نوم شری یوم الدین دویم یوم القیامه لا اقسم بیوم القیامه البته یوم القیامه راغله او دریم چې کوم نه ساعت ته ساعت و یوم تقوم الساعه قیامت په قائم شي سرورم چې کوم نه واقع را اذا وقعت الواقع کله چې واقع شي واقع د قیامت نوم دی ساعت او واقع پنځم الحاقه الحاقه ملحاقه او شپږم القارعه 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 ما القارعه وم اطوامه الكبرى لوی مصیبت فاذا جاءت الطوامه الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى سورۃ النازعات کې راغلي دي اتم الصواخه فاذا جاءت الصواخه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه سورۃ عبس نام چې یوم الحسره ده ذالک یوم الحسره لسم یوم التناد اوازن ورس یو لسم یوم الطلاق پتاسه ملاقات ورځ ده انسان مد خپل رب سره ملاوي شي خپل عمل سره به انسان ملاوي شي یوم الطلاق وته ویل کی او طلاق پته سره اصل کی ملاوالي ته وي طلاق پر خودل ته و یو سړي خزله طلاق ورکړه وغوینه ما طلاق ویل طلاق نه ویل ځان اخلاص کو دا قاضي نه
یو طلاق دی بل طلاق دی مولیان لازم چل ورځي او دولسم یومن ثقیله درنه ورځ دیارلسم یوم الاشهاد د ګواهانو ورځ څوارلسم یوم مشهود دې ته بازیري کېدی شي ذلک یوم المشهود اولسم چې کوم یوم الموعود داسې ورځ ده چې د دې وعده کېدی شي د بندګانو سره یوم الموعود تر دې پورې دا صفات د الله ذکر شو دعوه او باقي دلایل ایاک نعبد و ایاک نستعین اے الله مو خاص تا بندگی کو بندگی غیر الله نه کو او خاص تاسو نه امداد غواړو امداد د غیر الله نه غواړو په دې آیات کې وس اصل کې دغه مذکور دلایل او نتیجه الله ذکر کوي نتیجه د مخکې مذکور دلایل نه پاغي باندې دوه خبرې مرتب کیږي العباده والاستعانه او دا نتیجه په مرتب کړه ځکه دا جامع سيزونه دي د ټول دین رجع د دوه خبرو ته کیږي یو بندګۍ ته او بل استعانت ته نو هر کله چې د رب العالمین د خپل صفات بس بنده الله ته متوجه شو ایاک نعبد و ایاک نستعین په دې باندې دوه خبرې مرتب شوې چې الله ته رب او دارنګ ته رحمان او رحیم او مالک موږ بس تا بندگی کو ځکه ته الله هغه ذات چې راوي بندگی کوي شي او ته تربیت کوونکی او مالک د ورځې د جزای بس تا نه امداد غواړو ایاک نعبد و ایاک نستعین د ټول دین رجع دوه خبرو ته کیږي علي انسان پوره مسلمان جوړي چې پای کې دوه خبرې راشي یو به کې د الله څخه عبادت راشي او بل په الله باندې توکل او د الله نه استعانت او امداد طلب کول ابن قیم رحمه الله ذکر کړلی چې ول عبادت تجمع اصلين به عبادت په دوه اصل راجمع کوي غایت الحب بغایت الذل یو په انسان کې انتهایی محبت د رب العالمین سره او انتهایی وته عاجز ذلت وته کوي او خضوع او استعانت هم دوه خبرې راجمع کوي او الثقه بالله والاعتماد علیه په الله باندې یقین او په الله باندې اعتماد کول استعانت کې دا دوه خبرې شوې دا ټول څلور امور شو او بل وجدار چې ګوره عبادت او استعانت په نتیجه کې ذکر کړل هغه وجدار چې دا دوه خبرې دا تقسیم کړي شوې دي د الله او د بنده په میس کې عبادت د الله لپاره ده او استعانت چې کوم د بنده لپاره ده الله و بندگی کوي شي او دا رنګي بنده چې کوم نه امداد طرف کوي یو په دې مقام کې التفات وشو التفات هم مخکې ذکر شي چې التفات دې ته ویل کېږي چې ته یو معنا نه په یو طریقې سره تعبیر وکړي ورسره هغه نه چې هغه نه تعبیر په نور طرقو سره شوی خدای تعبیرو کې چې دا په خلاف د ظاهر حال د مخاطبي ګوره مخکې کلام په طریقې د غایب باندې را روانو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا ټول اسماء ظاهره دي اسماء ظاهره د قبیله د غیبوباتو نه دي ځکه خو د ضمیر د غایب راځي کیږي ګوره په دې مقام کې داسې ویل پکارو چې ایاه نعبد خاص د الله بندگی مونږ کوو او دلته ایاک وي دته لکه کې التفات د غایب نه مخاطب توقع به التفات د شپږ اقسام دي په التفات کې پیدا سره یو په التفات کې عامه پیدا را عامه پیدا پکې دار چې کلام چې کله دی وی طریقې نه بلې طریقې ته نقل شي دا مخاطب په نشاط کې غورځي مخاطب ته متوجي شي بیدار شي انسان ترایخ شي او کله چې کلام په یو ترتیب رواني بس سره ستړی کوي سورۃ الفاتحه کې دا مخکې کلام په یو ترتیب روان وس کلام غایب المخاطب ته واړو
بل په دې مقام کې خاص وجه د حسن د التفات خاص وجه دار چې هر کله انسان د الله صفات ذکر کول د خپل صفات نو پر انسان دومره اثر وکړو چې دې دا وخت چې د الله سره برای راست خطاب وکم نو الله ته متوجه شو ویل چې ایاک نعبد و ایاک نستعين کله چې انسان په مانځ کې ودري او دا کم صفات چې مخکې ذکر شو او دا په صحیح طریقې باندې وایي او دې په معنا باندې پوهیږي او دې کې تدبر کوي نو په خپل باندې انسان دې خبر ته جوړیږي چې زه د الله سره برای راست خطاب وکم ځکه دلته التفات د غیب نه مخاطب ته چې کم دی وشو ایاک نعبد و ایاک نستعين په دې مقام کې لفظ د ایاک مقدم کو ایاک مقدم کو حالانکه چې ایاک مفعول به ده مفعول به مرتبه چې کم نه دارسته وي تغیر لپاره وجه داري ډېر وجوهات دي مشهوري وجه داري بعضي مختصري وجه لفظ د ایا یوازې لفظ د ایا دا داله په تخصیص باندې یوازې لفظ د ایا بیا چې را مقدم کو دا بیا په تخصیص کې خطا تاکید پیدا کوي خطا تاکید تدې وجهنا عبد الله بن عباس دې کې معنی کړی دا نعبدک ولا نعبد غیرک یا الله مون خالص تا بندگی کو او د بندگی د غیر الله نه کو دا معنی رقم نه کړل دا کو عربو پوهیده په خبره باندې یو په یا کې تخصیص معنی را بل تقدیم ما ده حق او تاخير يفيد الحصر والاختصاص بل بیضاوی ذکر کړي په دې مقام کې رحم الله چې دا مفعول په دې مقام کې تعظیم د لپاره مقدم شوی دی قدم المفعول للتعظیم والاهتمام به والدلال على الحصر ځکه دا لفظ د یا د الله په ذات پر دلیل دی د اهتمام د وجنه دا مفعول مقدم شو د تعظیم د وجنه مدارک علم ذکر کړی دي چې تقدیم د مفعول په دې مقام کې د اختصاص د وجنه شوی اختصاص د وجنه دویم وجه اصل کې دارا اړي رجوعات دي دویم وجه دارا چې کله انسان اول د الله نوم یاد کی لکه خدای باب د بندګۍ نه یاد موږ ستاسو بندګۍ کوو چې اول ته د الله نوم یاد کو د الله د نوم د اصل کې واجبې د الله تعظیم لره اجلال لره او د انسان په زړه کې یره پیدا کیږي وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم کله چې انسان بندګۍ ته ودرېږي او زړه د الله نه یریږي یره د انسان په زړه کې رااله دا بندګي په دغه باندې سخت اثر وکړي په خلاف د هغه باندې چې انسان داسې غافل الله ته ودرېږي غافل درې موجداره چې کله انسان بندګۍ ته ودرېږي د انسان پر زړه کې شیطان ډیر وسوسه ورته اسما قسم خبرې ذهن ته راولي چې د الله نوم یاد کړي شي شیطان تختی د عبادت نه مخکې چې تا د الله نوم یاد کو دا ضمیر دال د الله په ذات باندې نو بس شیطان بلاړ شي الله فرمای ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا سمانا یا د الله عقاب تر یاد شي یا د الله نوم یاد کی د الله نوم یاد کی به شیطان و تختی سورۃ اعراف کې راغلی سلورم وجه تقدیم د فرداره چې ګوردا بندگی د انسان ستړی کوي پر بندګۍ کې چې الله د اجر ارتواله خو له انسان ستړی کیږي کنه که انسان د شپې تهجد کوي ته تر شپې را پاسي خوب به پرېږدي کومونس کې نو خپل کارونه پرېږدي خپل سوچ فکر به برابر ہے الله ته متوجي کیږي دا ګران کارونه دي دا بندگی انسان ستړی کوي خو چې کله انسان د الله نوم یاد کی او الله ته متوجي شي دا ستړیواله ختميږي که د مؤمنانو به د خپل رب سره محبتي او دا قاعده او قانون دی چې د محبوب په تذکره باندې د انسان نغمونه ختميږي انسان اسقال او پیټي چې کوم نه اسپکیږي د محبوب په تذکره باندې الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار د الله په ذکر باندې زړونو ته چې کوم نه اطمینان رسیږي
علوسی مولا ذکر کړي روح المعانی کې بل وجه دا چې ګوره الله په وجود کې او په نفس الامر کې مقدم دی هو الاول الله اول ذات دی بس مخکې په الفاظو کې ذکر کول پکار دي ځکه په الفاظو کې مخکې ذکر شو یا کنا عبد و یا کنا نستعين او بل ګوره ځکه مخکې یا کذا کا مقدم شو بندگی کوونکې هغه ته تنبیه ورکول کېږي چې تو کوم ذات ته ولاړې ته رب العالمین ته ولاړې نو د الله په تعظیم کې چته سستی ونه کې او دانګه خی او ګس طرف ته ونه ګوري نو دا غي د وجنا په دې مقام کې لپس د یا کدا مقدم شو چې کوم ذات طرف ته ولاړې رب العالمین ته ولاړې وکړه چې انسان دې خبره احزار وکي او د الله نوم یاد کی خامخ د انسان توجه دا برابرېږي ایاک نعبد نعبد د عبادت نه ماخوذ ده عبادت دلته معنی لغوي معنی اصطلاحي ذکر کیږي په لغت کې عبادت څه ته ویل کېږي په اصطلاح کې د عبادت د لپاره 15 معناګانې دي لغوي صہیب د مدارک ذکر صہیب د لسان عرب ذکر کړي اول عبادت ملکیت ته وایي ملکیت عبادت چاته یې مملوک ته مملوک دویم عبادت ویل کېږي طاعت ته الطاعت مع الخضوع والذله الطاعت مع الخضوع والذله طریق معبد په هغه وخت ویل کېږي ولاره ګاډي په ډیر زی راځي خلک په زی راځي وخپو کې یومږي یا طریق معبد ویل کېږي بعیر المعبد هغه وخت چې هغه بالکل مذلل شي ذلیل کړي شي او دا غراغي ذکر کړی چې عبادت ویل کېږي انها غایه التذلل انتهایی تذلل ته چې کوم دی ویل کېږي انتهایی تذلل او بل عبادت ویل کېږي التنسک قربانی ناسک معبد ته ویل کېږي بندگی کوونکی سلورم عبادت ویل کېږي اللزوم لزوم ته وایي عبدته ای لزمته زو اصل لازم شو ما فارقت جدا شوی ته نه پنځم عبادت اصل کې ویل کېږي الحبس بندولو ته ما عبدك عنه ای ما حبسك عنه کم یو شی چې تو راغنه بند کړی ګوره دلته وسره راشه څوک چې د الله بندگی کوي د بد الله غلامي یو بل ځان به الله ته سخت ذلیل کوي انتهایی ذلت په اختیاري الله ته قرباني به ورکوي ځان به د الله د بندګۍ سره لازمي ځان به ټول منکراتو نه بندي نو دا عبادت ډېر یو اهم صفت دی د دې وجه نه قرآن کریم کې د نبی اسلام په باره کې چې کله الله خبر ورکوي نو په عبر سره تعبیر کوي سبحان الذي اسرى بعبده وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا دا عبادت د ډېر خپل صفت ده الله ذکر کوي ولی په دې عبادت کې ډېر معناګانې پرتې دي دا خو عبادت معنا لغوي او د معنا اصطلاحي سره مناسبت نشته مادر عبادت په قران کریم کې 215 کرته مستعمل شوی دا 215 کرته 275 او دا نعبد صيغه اتلس کرته مستعمل لا اتلس یا په قران کریم کې عبادت په ډیرو معناګانو کې مستعملي کی یو دار چې د مملوکیت معنی ورکړي بمعنى المملوکیه سورة المؤمنون 47 نمبر آیات د مملوکیت معنی مور کوي وقومهم لنا عابدون رضوان قوم زمونږ لپاره مملوکین دي پیرونو وکړه او د خشوع د ذلت په معنا سره راغلی انا عبدت بني اسرائیل سورة الشعراء 22 نمبر آیات
دا بني اسرائیل دلیل کړي دي د طاعت معنا مور کوي طاعت وان اعبدوني هذا صراط مستقيم زما طاعت کوي دا نه غلاره علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان تب شیطان طاعت نہ کوي سورۃ یاسین 60 او د نفرت او د غضب معنا ورکوي النفر والغضب قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين الله را پر ولد نشته زور دې نفرت کوم بنا بر یو تفسیر پکې دار سورہ زخرف 81 نمبر آیات او عبادت التکوینیہ العبادت التکوینیہ عبادت تکوینیہ څه ته ویل کېږي دې ته ویل کېږي انسان د الله د قهر د لاندې اخوا دې خوا تللی نشي الا آتي الرحمن عبدا الا آتي الرحمن عبدا سورۃ مریم 93 او د اطاعت الله معنا مور کوي اطاعت الله د الله طاعت کول وعباد الرحمن سمانا هغه خلک چې د الله اطاعت کوي سورۃ فرقان 63 نمبر آیات دا عبادت مصداقات شو عبادت په اصطلاح کې څه ویل کېږي اصطلاحي معنی زمخشري په کشاف کې ذکر کړی دي چې العباده اقصى غايه الخضوع والتذلل اقصى غايه الخضوع والتذلل عبادت چې کوم ده د انتهایی تذلل او عاجزی را انتهایی اقصى غايه الخضوع والتذلل انسان دان سخت عاجز کی الله ته ذلیل کی نصیب انت رب العالمین ابن کثیر رحمه الله ذکر کړی دی فرمایي العبادت فی الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف عبادت دا عبارت تے دا آغا سیزنا چی جمع کئی کمال محبت کمال عجزی کمال خوف دا اللہ سر پورا محبت ساتل دا اللہ سر محبت کی دا اللہ صفت دا محبت تے اللہ دا خپل بندگان سر محبت کئی سنگی چراغوی شان سر خواهی او الله ته انتهایی عاجزی او د رب العالمین انتهایی خوف یرا په عبادت کې د درې خبرې راجمه دي بس د درې خبرې چې په انسان کې راغلي بس سره کمال ته ورسېد کمال ته ابن قیم رحم الله فرمایي حقیقت العبادة الحب والذل جلاء الافهام کی ذکر کړي بندگی څه ته ویل کېږي بندگی ویل کېږي د الله سره محبت کول او دانګه عاجزی رب العالمین ته او الجواب الکافی کې دا خبر ذکر کړی را حقیقت التعبد الذل والخضوع للمحبوب تعبد څه ته ویل کېږي چې انسان ځان خپل محبوب ته سخت عاجز کړي او ځان ته ذلیل کړي ويعرف فرمایي چې طریق معبد سمانه طریق المذلل هغه لارې ته ویل کېږي چې په هغې باندې خلک ډېر ځي راځي پر خپو کې ومږي علوسی په فتح المنان کې ذکر کړی دی فتح المنان چې دا د منهاج التأسیس چې دغه کتاب دی هغې تتمه را فرمایي العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه بندگی نوم د هغه شیز دی چې الله یې خوښ ګڼي من الاقوال والاعمال الباطنه والظاهره که خبري وي او که اعمال باطنه او که اعمال ښکاره اعمال باطنه سره که توحید شو دا عملی باطن دی توحید تزل شیز دی سره مسلمان او که کافر دی ښکاره اعمال والصلاه والزکات والحج والصيام والوضوء وصله الارحام وبر الوالدين والدعاء والذكر والقراءة
وحب الله وخشية الله والإنابة إليه والصبر والشكر والرضا بقضائه والاستعانة والاستغاثة به. دا بندگی را بیا شیخ الاسلام رحمه الله په مدارج السالکین کې ذکر کړی دی. عبادت څه ته ویل کېږي؟ انه عبارة عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غيبية في العلم والتصرف فوق الأسباب يقدر بها على النفع والضرر. دا عقیده ساتل چې زمانه معبود په ما باندې یو تسلط ده، په علم کې هم په تصرف کې هم، ما وراء الاسباب ما فوق الاسباب. ما ته پیدا راکړي، ما ته ضرر راکړي. چې انسان د مخلوق په باره کې د عقیده وساتي نو بس دا کافر شو. بیا دا عقیده به انسان د الله په باره کې ساتي، د رب العالمین په باره کې. د عبادت علماء د مختلف تعریفات ذکر کړي دي. راغب رحم الله مفردات القرآن کې ذکر کړي دي چې ګوره د عبد لفظ د دې استعمال په څلور طریقو باندې کیږي. د عبد لفظ د دې استعمال په څلور طریقو باندې کیږي. اول عبد هغه انسان ته وایي چې هغه په حکم د شریعت باندې عبدي، دا غلام ته ویل کیږي. هغه انسان ته وایي چې هغه خرڅول جایز دي، هغه اخیستل جایز دي. عبد بحکم شرعي چې غلام دی په حکم د شریعت باندې. قرآن کریم کې الله فرمایي کنه والعبد بالعبد وعبدا مملوكا لا يقدر على شيء. دویم دی عبد بالایجاد. عبد بالایجاد، عبد بالایجاد څه معنی؟ هغه انسان چې موجود کړی شوی دی. په دې معنا سره هر یو انسان د الله بنده دی. هر یو انسان د الله بنده دی. ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. دویم دار چې ګوره عبد بالعباده والخدمه. عبد بالعباده والخدمه هغه انسان چې په بندګۍ او په خدمت باندې بند شي، په بندګۍ او په خدمت باندې بند شي. اوس په دې کې خلک متفاوت دي. څوک د الله بندگان دي او څوک د غیر الله بندگان دي. څوک د الله بندگی کوي او د الله دین خدمت کوي، څوک د غیر الله بندگی او د هغوی په خدمتونو کې لګیا دي. او دا کم کسان چې د الله بندگی کوي نو بعض کسان په دې کې اوچت بندگان دي، بعض کې ریا. واذكر عبدنا ايوب انه كان عبدا شكورا نزل الفرقان على عبده ان عبادي ليس لك عليهم سلطان كونوا عبادا لي الا عبادك منهم المخلصين وعد الرحمن عباده بالغيب. نو پر ټولې ځګونو کې د عبد نه مراد څوک دی؟ خلک چې د الله بندگی کوي، د الله دین خدمت کوي. نو په دې خلکو شیطان تسلط نشته. بل هغه انسان دی چې وعبد للدنيا واعراضها، د دنیا بندي، د دنیا سامان بندي، د دنیا بنده. د دنیا بنده چاته ویل کېږي؟ دنیا بنده هغه انسان ته ویل کېږي چې په دنیا باندې معتکفي، د دنیا په خدمت باندې لګیای. نبی سم فرمایلی دي تعیس عبد الدرهم وتعیس عبد الدینار. د درهم بنده دی هلاک شي، د دینار بنده دی هلاک شي. درهم ته ملاویږي خرخه کنه ملاویږي نو بس بیا الله بندگی نه کوي، خکار نه کوي. نو ته دې سویل شي په دې معنا سره چې هر انسان د الله بنده نه دی. ولی بعض خلک د دنیا بندگان دي او بعض د الله بندگان دي. د دې وجه نه د عبد لفظ د دې لپاره تقریبا څلور اطلاقات دي. څلور اطلاقات شو. ایاک نعبد
ایاک نعبد و ایاک نستعین. بیا مخکې ذکر شو چې عبادت او استعانت دا دواړه اصلین دي. په قرآن کریم کې الله یو ځای ذکر کړي دي، لکه مخکې آیتونه ذکر شو ایاک نعبد و ایاک نستعین. ګوره عبادت مقدم کو په استعانت باندې. استعانت وروسته ذکر کو، عبادت مخکې راوړه. حال دا دی چې استعانت د بندګۍ لپاره کېږي، دا یوه وسیله ده، یوه ذریعه ده د بندګۍ لپاره. ذریعه په زور ذریعه باندې مقدمي، وسیله چې کوم نه په زور وسیله باندې مقدمي. نو څه وجه ده چې عبادت را مخکې کړی دی، استعانت یې څه کړی دی؟ وروسته کړی دی. وجوهات د تقدیم د عبادت په استعانت باندې. اوله وجه دا ده، دې ته لیکيږي تقدیم الغایات علی الوسائل. عبادت مقدم کول په استعانت باندې. دا د قبیله د تقدیم الغایات نه علی الوسائل، من باب تقدیم الغایات علی الوسائل. غایه په وسیله باندې مقدم کول، غایه په وسیله باندې مقدم کول. ځکه دا استعانت د بندګۍ لپاره کېږي، مقصد بندګي را، او بندگان هم د بندګۍ لپاره پیدا دي. مقصودی شی بندګي را، مقصود مقدم کو په ذریعه د مقصود باندې. یو وجه دا شو. دویم وجه اصل کې دا ده چې ایاک نعبد د دې تعلق د لفظ د الله سره دی. لکه د الله معنی سره معبود، او د ایاک نستعین تعلق د الله د ربوبیت سره، د الله نه امداد غوښتل کېږي. ولې؟ تربیت کوونکی رب العالمین دی. او لفظ د الله په لفظ د رب باندې مقدم و مخکې. د هغې د وجې نه د لفظ د الله هغه متعلق هغه مقدم کو په متعلق د لفظ د رب باندې. دا دوه وجې شوې. درېم وجه دا ده چې د ایاک نعبد د الله سره دغه بندګي به د الله کېږي، او ایاک نستعین دا بندګانو سره دغه امداد به بنده غواړي، او د بندګانو سره وروسته ذکر کېږي چې اهدنا الصراط المستقیم. نو اهدنا الصراط المستقیم سره ایاک نستعین ذکر کو، او د الحمدلله رب العالمین سره مخکې ایاک نعبد ذکر کو. بل وجه دا ده عبادت مطلقه متضمن د استعانت لره. هر عابد مستعین دی، خو هر استعانت هر مستعین هغه عابد نه دی. ځکه کله کله داسې چې یو سړی د بندګۍ لپاره د الله نه امداد نه طلب کوي، د بل شي لپاره امداد طلب کوي. هر عابد مستعین دی، لیکن هر مستعین عابد نه دی. دې په منځ کې نسبت د عموم خصوص مطلق دی، یو عام مطلق دی، بل خاص مطلق دی. ګوره کوم یو انسان چې خپل غرض راغیستی دی، هغه هم د الله نه امداد غواړي، یا الله داسې مال راکړي، دا راکړي، او د الله بندګي نه کوي. عبادت دا اکمل او اتم و، د هغې د وجې نه عبادت را مقدم کو. بله وجه استعانت د عبادت نه جز دی. استعانت دا جز دی عبادت نه، او استعانت څه معنا؟ طلب د رب العالمین نه دی. او عبادت څه معنا؟ د الله لپاره طلب کول، د الله لپاره طلب کول. او عبادت دا صرف د هغه انسان نه چې هغه مخلص. استعانت د مخلص نه وي او د غیر مخلص نه وي، دې کې تعمیم دی. د دې له وجې نه عبادت اولاد غوره دی. دا مقدم کو بچا باندې په استعانت باندې. عبادت کل اشرف الجزء دا ځکه مقدم. عبادت د الله لپاره دی، استعانت د الله نه دی. کوم شی چې د الله لپاره هغه ډېر افضل دی د هغه شي نه چې کوم د الله نه وي. عبادت کې خالص اخلاص دی، استعانت عام دی. کله به سره بندګۍ طلب د الله نه کوي، کله بل شي د الله نه غواړي، امداد به پکې طلب کوي. عبادت اشرف دی. د هغې د وجې نه عبادت مقدم کو په استعانت باندې.
او بعضی فرمایي چې ایاک نعبدو دا د الله لپاره دی او ایاک نستعین په الله سره دی او ما له مقدم فما به باندې ایاک نعبد له و ایاک نستعین به وما له مقدم على ما به بندگی د الله لپاره او امداد په الله سره او ما له مقدم دی فما به باندې عبادت ما له دی استعانت ما به دی وما له مقدم على ما به او ما له مقدم فما به باندې ځکه عبادت مقدم کو بچا باندې په استعانت باندې ایاک نعبد و ایاک نستعین به په دې جمله کې رد کو په جبریه باندې جبریه و انسان مجبوری محض انسان ایسم نشي کولای د انسان چې څه کوي وای دا الله کوي والعیاذ بالله الله په رد کو چې نه انسان و ایاک نعبد ستا بندگی کوم ولا بندگی انسان کوي ځان ته نسبت ونه کو ایاک نعبد انسان مجبوری محض ده نو پاغي باندې چې کوم نسو کو رد وک او په قدریو باندې مرزو شو چې هغه وای دا ارث انسان کوي تقدیر دغه منکرین دي پنستعين کې پاغي باندې سو شو رد شو په دې دوه جملو کې اصل کې رد ده په جبریو او په قدریو باندې خدای ذکر کو ایاک نعبد و ایاک نستعین بیا شیخ الاسلام رحمه الله یو خبر ذکر کړل فرمایي وای مدار د عبودیت د بندګۍ په 15 قواعد باندې ده مدار العبودیت على 15 قاعده او د بندګۍ د جرند چې کومه ده د خپل دا په دې 15 خبرو باندې لپاسه ګرځي و چا چې د 15 خبرې پوره کړي دا اوچت بندره او دا چا چې پر 15 خبرو کې نقصان او په بندګۍ کې نقصان ده او په چا کې چې د 15 خبرې سره وینه ار سره بندنه ده هغه 15 خبرې څنګه جوړیږي پړلن دغه سره تعبیر سره بندگی منقسم ده په دریو شیزونو باندې یو په زړه باندې بل په جبه باندې بل په عام اندامونو باندې درې شو او د بندګۍ لپاره 15 اقسام دي احکام دي بعضی فرایض دي بعضی مستحبات دي بعضی حرام دي بعضی مکروه دي بعضی مباح دي بعضی شیزونه پتا لازم دي بعضی ستا په حق خري چې وای کې بعضی حرام دي بعضی دا چې سره ونه کینو خرا بعضی چې برابر دي کې وکنه کې مباح دي نو بس په اړیو باندې د دې تقسیم کا نو 5 نه 15 شو د سترګو په حق کې 15 خبرې دي په سترګو بعضی خبرې لازم دي بعضی په حرام دي بعضی مستحب دي بعضی مکروه دي بعضی په مباح دي دا وګونو په حق کې دادي دا 15 دغه شو به تفصیل مدارج کې ذکر کړی دی د وګونو بیره بندګي د سترګو بیره د دیواغو بیره د زړه بیره دار اندام بیره بندګي ده نو کله چې انسان د 15 خبرې مکمل کړي دا به الله صحیح بنده جوړیږي او 15 چې مکمل نه کړي په بندګۍ کې نقصان دی ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین دا نستعین لپس په قران کریم کې یو کرته ذکر شوی دی امر استعین دا درې کرته ذکر شوی دی مستعان څنګه اسم مفعول دا دوه کرته ذکر شوی دی به په دې مقام کې دا ایاک بیا مقرر راوړو ایاک نعبد و نستعین و نوی بلکې ایاک نعبد و ایاک نستعین ذکر کو دوباره چې کوم دی ایاک مقرر کو ایاک ولې مقرر کو د پاره د اهتمام او د پاره د حصر د پاره د اهتمام او د پاره د حصر یا الله خاص تا بندگی کو یا الله خاص تا امداد غواړو دا غي د وجنه ایاک مقرر کو استعانت څه ویل کېږي استعانت اصل کې د عون نه ماخوذ دی عون ویل کېږي امداد ته نو استعانت ویل کېږي طلب الحول والقوه طلب کول د امداد او د قوت
حول له ګناهونه اختل قوت په نیکو باندې اموخته کېدل والتفويض الى الله تعالى والتوكل عليه دا دي ته ویل کېږي استعانته طلب الحول والقوة والتفويض الى الله والتوكل عليه. بیا ګوره عبادت او استعانت دواړه ذکر کړل اياک نعبد و اياک نستعين بندگی او استعانت دا دواړه ذکر شو دغه وجه سره کې دارا چې وی بندگی اله ممکن دا بندگی باندې انسان کولای شي چې د بندګۍ نه منکون کې شذونه چغې ته ویل کېږي عوائق منکون کې شذونه هغه ختم شي پورته شي. لا يمكن العباده الا برفع العوائق عبادت ممکن نه مگر فرفع العوائق باندې عوائق منکون کې شذونه دا سلور دي ښا یو دنیا را او بل عام مخلوق ته او بل شیطان دی او بل نفس ته دنیا مخلوق شیطان نفس بندگی با تو ال پورا کې چې دنیا دی راګیر نه کی یو بل مخلوق دی الله نه وانړی شیطان دی وانړی نفس دی وانړی وبدفع العوارض او بندگی ال ممکن کیږي چې عوارض د پشي عوارض هم ګڼ امور دي لکه مصائب شو قسم غمونه شو دو شو وبوجود البواعث او بندگی اله ممکن ده چې کله بواعث د بندګۍ کم شیدونه چې تا په بندګۍ باندې باعث کوي هغه موجود شي. بواعث کم دي خوف د الله نه یره رجاء امید الشوق الى لقاء الله تعالی د الله ملاقات ته شوق و دا ټول کارونه سختي دنیا نه ځان ساتل د شیطان نفس نه د غمون نه بچ کېدل خوف او رجا او شوق دا کارونه چې کله نه به انسان بندگی نشي کولای دا ډېر سخت عقوبات دي. نو اله به انسان د الله بنده جوړي کی چې دا ټول پار کې پدی ور وخیږي ادینه بچ شي پر ټول خبرو کې د الله امداد طلب کول لازم دي. ځکه یا کنعبد و یا کنستعين دا ذکر کړه ځکه بندگی د غیر استعانت نه کیږي نه ځکه دا ذکر کړه. دا ګوره استعانت مطلق ذکر کو اياک نعبد و اياک نستعين یا الله من خاص ته امداد غواړو پس کې امداد غواړو نو هغه مستعان به دا مستعان له چې د کم شي د پر امداد طلب کولی شي ذکر نکو نو هغه تعمیم د پر چې کم دي ذکر نکو تعمیم د پر ته چې هر کار کې د الله په امداد باندې کیږي او بل دا چې دلته په مقام دلیل چې استعانت د بندګۍ لپاره مراد ده نو ځکه الله په غیبه قرینه موجوده ده هغه ځکه ذکر نکو یو له تعمیم د لپاره او بل چې قرینه موجوده ده دا غي د وجنه مستعان له چې کوم ذکر نکو یو په تعمیم ته اشاره ده او بل چې قرینه موجوده ده. بیا ګوره استعانت دوه قسمه ده استعانتو یو هغه استعانت ته چې هغه اسباب ظاهري او دران دي اسباب ظاهري او دران دي ما تحت الاسباب الظاهره چې انسان ته مال وبره وړه مال دا سیز راکا دا امداد طلب کول دی پرې سره کافر کیږي دا د اسباب ظاهري دران دي ځکه چې وبره انسان د تندې د ماتوالي لپاره یو سبب دی دا وبره انسان په طاقت کې شي چې تعالی راوړي دا هغه لپاره یو سبب دی پرې سره نه کافر کیږي. بل هغه چې ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب نه نو ما فوق الاسباب استعانت چې کوم دی هغه د مخلوق نه کوپر دی چې د سره د مخلوق نه واړي د مخلوق په طاقت قدرت نشته هغه سره د مړو نه چې کوم نه امداد طلب کوي نو مړ څه کولای شي هیڅ هم نشي کولای. دا استعانت بیا انسان اسلام نه وباسي. اياک نعبد و اياک نستعين دلته سوال لري چې ګور نعبدو دا خو صيغه ده متکلم مع الغير درجه می صيغه ده نستعين هم نجمي صيغه ده لکه ته په جمع مانځه کې ولاړ او ته جمع صيغه استعمال کې خو صحیح شو او چې وس یو سره له ځان نه ولاړ هغه جمع صيغه استعمال چې ان مونږه بندگی کوو مونږه امداد غواړو
دې کې یو قسمه تکبر دی په دې الفاظو کې، مونږ دا کار کوو، مونږ دا کار کوو. او الله چې بندګي او د عاجزۍ نوم دی مخکې بار بار ذکر شو، نو په دې کې عبودو ذکر کول پکار دي. د هغې نه جوابونه یو جواب دا دی چې په دې کې دې خبر ته اشاره ده چې د جمع لمانځه لپاره به جومات ته راځي، هغه مونځ معتبر دی چې په جمع سره وګوره. نعبدو د جمع صیغه ده، د جمع صیغه ده، او دا استعانت کېږي د بندګۍ لپاره، نو د هغې د وجې نه بیا هم هغې د جمع صیغه راوړې ده. او دویم قول دا دی چې په دې کې اصل کې اخبار دی د جنسي بندګانو نه، جنسي بندګان د خبر ورکول دي، هغه ګڼ دي ځکه د جمع صیغه راوړه. او مسکوونکی د هغې نه یو فرد دی، یو فرد، نو د هغې د وجې نه د جمع صیغه ځکه راوړه. بعضې فرمایي چې صحیح شوه، سړی ځان لمانځه ته ولاړ دی، نعبدون نستعینو کې نون د تعظیم دپاره دی. وایي په دې کې دې خبر ته اشاره ده، ای انسانه تو چې کله په بندګۍ کې ولاړ یې نو تو ډېر عزتمند دی، د الله په نسبت باندې ستا ډېر قدر دی. خو چې تو د بندګۍ نه کله وځې نو بیا نحنو مه استعمالوه، فعلنا مه استعمالوه، بیا انا استعمالوه، فعلتو استعمالوه. اگر که تو په لاکو خلکو کې بیا ستاسو قدر احترام نشته دی، قدر احترام د الله په بندګۍ کې دی. الله انسان تعظیم کوي چې کله انسان په بندګۍ کې ولاړي، هغه نعبدون نستعینو چې کوم دی ذکر کوي. او بعضې فرمایي چې نه، دا نعبدو دا نستعینو دا په دې مقام کې دال دی په تواضع باندې. څه معنی؟ یا الله مونږ ستا بندګي کوو، په دې کې عاجزي ده. اوس یو انسان داسې وي چې یا الله زه ستا بندګي کوم، نو په دې کې یو قسمه ځان مستقل ګڼل دي چې بس زوم یا سیز یم بندګي کوم ستا، زوم یو انسان چې زوم بندګي کوم، نو په دې کې یو قسمه ځان معظم ګڼل. کله کله دا تعظیم په دې مفرد کې زه داسې یم، او کله کله عام اوقاتو کې تعظیم په جمع کې، په دې مقام کې تعظیم په مفرد کې دی، ذکر جمع صيغه ذکر کړه. بیا په دې جمله کې چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، په دې کې اثر کې رد دی په بعضې فلاسفو باندې. فلاسفه وایي ګوره، وایي دا عالم صادر شوی د الله نه بې اختیاره، لکه څنګه چې معلول د علت تعامل نه راوځي. علت تعامل دې ته ویلی کېږي چې څنګه موجود شي بس معلول پیدا کېږي، غیر اختیاري. نو په نستعین کې په هغوی باندې رد شو. وجه د رد دا ده که نه چې د الله نه امداد طلب کولی شي، الله مستعان دی. امداد د هغه چا نه طلب کولی شي چې د هغه اختیاري، د هغه مشیتي، د هغه قدرتي. د چا چې نه اختیاري د هغه نه امداد نه طلب کېږي. دلیل شو پر دې خبره باندې چې د عالم الله په خپل اختیار پیدا کړی دی. د قرآن کریم چې الله را لېږلی دا د الله په اختیار راغلی دی. داسې نه چې ګوره غیر اختیاري دا کلام د الله ذات نه صادر شوی دی. ولې استعانت د هغه چا نه طلب کولی شي چې هغه دغه سره اختیاري او د الله سره اختیار نه. چې کله د الله سره اختیار شو، د هغوی مذهب باطل شو، د عالم الله په خپل اختیار باندې چې کوم دی پیدا کړی دی. نو بس سوال شو چې تاسو امداد د څه لپاره طلب کوئ، څنګه ستاسو سره امداد وکړو. وروسته ورته جواب ورکړی کېږي چې دوی وایي چې اهدنا الصراط المستقیم، الله زموږ څخه داسې امداد وکړي چې موږ ته نیغه لاره وښیي. د دې استعانت چې کوم نه مراد دی. وروسته انشاءالله بیا ذکر کوو. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک.